دم هغه دعوا چې دی نو هغه غلطه ثابته کړو چې هغه وایي چې موږ بلیون ونې لګولې دي خو کله چې کمیشنر چې دی یو میاشت مخکې چې دی هغه بدل کړی شو نو او د هغې شاته چې دی نو دغه ټیمبر مافیا چې دی هغه ولاړه وه. د منګورې نشاط چوک کې د سیول سوسایټي لخوا د ځنګلاتو کټای خلاف احتجاجي مظاهره. مظاهرین وايي د حکومتي دعوو باوجود د ځنګلاتو کټای جاري ده. انتظامیه د ځنګلاتو پرې کولو خلاف ګامونه پورته کړي. سوات منګوره نشاط چوک کې مقامي اوسیدونکي چې پکې زیاتره زلمي او تعلیم یافته تنان شامل ول په سوات کې د ځنګلونو بې دریغه کټایي او د لرګو سمګلینګ په ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچیانو وینا ده چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د سوات په بېلابېلو سیمو بحرین، کالام، ملم جبا، میادم، اتروړ، مرغزار او یو شمېر ځایونو کې غیر قانوني ځنګلونه کټ کېږي او چارواکو پې سترګې پټې کړې دي. د ماحولیاتو چې کم پوهان دي هغه دا وایي چې په سوات کې روزانه چې کم قیمتي ونې دي یعنې رانځړې چې دی د هغې 200 ونې چې دی هغه په بې دردۍ باندې ایلیګلي کټ کېږي. اوس دا کټایي چې دا د سرکاري افسرانو او زموږ بعضې سیاسي مشران چې کم دی د هغو ملاتړ دوی ته حاصل دی. نن د بدقسمتۍ نه ټمبر مافیا څه کسان دي هغه راپاڅېدلي دي او په سوات کې بې دریغ تقریبا د 7 کالو نه دا د کټایي دا نظام روان دی. که هغه کالام دی که هغه اتروړ دی که هغه د سوات نورې خواوشا علاقې دي په هغې کې دا بې دریغ کټایي کېږي. مظاهره کې شریک خلکو د حکومت، محکمه ځنګلاتو او ضلعي انتظامیې په ضد نارې ولګولې. دوی په وینا سوات کې که د ځنګلونو کټ کولو دغه لړۍ هم داسې روانه وي نو ډیر زر به د سوات ښکلا تباه شي. دا خو زمونږ د مستقبل خبره ده او دا ټورست او دا بهر ملکونو نه، بهر صوبو نه، پنجاب نه، سند نه، دا خلک چې ټول سوات ته راځي دا هم د ونو دپاره راځي او زمونږ دې باندې به زمونږ ټوریزم ته ډېر زیات نقصان او ویلی کېږي چې یو ونه چې کوم ده د 10 انسانانو ته ساه ورکوي. مظاهرچیانو دړکه ورکړې که چېرې د لرګو سمګلرانو او ونو کټ کوونکو په ضد سخت ګامونه پورته نه کړی شول نو دوی به نور سخت احتجاج شروع کړي. د کیمرمین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.